دی ابو هريره رضی الله عنه. ابو هريره رضی الله عنه هغه صحابي دی چې درې کوله وخت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نه دوکړي و د سره په دنا ډیر صحابه ډیر عمرنا د رسول الله سره تیر دي خدام را ډیر حدیث دې بیان کړی نه دي لکه سورہ چې ابو هريره ډیر ذکر دي یای چې فرق صرف دا و چې حال کې د کسان لښ په کاجو کا ولا چې ابو هريره په درې کوله چې په سماوي حدیث نقل کړی دي او ویلو موډیر حدیث نه نقل کول خپل یای چې مهاجر چې کیوي دغه تجارتینا کول انصار چې کیوي د مدینه میش خلک دغه مزکه کارله یو ابو هريره دا و چې رسول الله خلته نو سو د دین خبره زده کوله نه مې پټای و نه مې پیلاوه لوجه تنده مې په ځون تیرا ولاړ فول ټایم مې ورکړاو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم يصب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه. دا حدیث دا دی چې رسول الله فرمایل چې الله ویلي دی حدیث قدسی دی گویا الله فرمایي چې موږ انسان تکلیف وکړي دا انسان تکلیف په دا ټکی وکوي چې زمونه په سرات باندې یې ځاړې مردوړې پسې کو حالانکه زمونه خو ځایو الله پاک یې چې زمونه خو ځایو د دنیا ټول تقدیرات په مو په لوت شری تورا څه شبات کیږي زې په لاړه وراړه د زمونه پسې چې درایي کترات باندې دا مو ته دا خو شو حدیث شپاریش توسا چې دا خبره ډیره آمدو چې سړی واغ ډیر فاسد وروای عجیبه واغ وروای یاره دا فاسد زمونه ده فاسد وخت نه وروړه واغ وا دندانو دا ټکی مشتو سم کی کله چې مې خپل نه دا وتلې دا چې دا ټکی دره عام دی حالانکه الله جل شانه چې و انسانونه د زمونه په سرات باندې چې دوس په زمونه په سرات باندې دا په مو په سرات باندې ویلې زمونه څه دی زمونه شپاته یې ریزر تلته یې د کائنات د میله مزکه دریا ابا وچا خشکی دا ټول نظام شپېریز باندې دا زمونه دا پیدا کړی چا دي دا الله پیدا کړی دي نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو دا زمونه ته رات باندې دې خالق زیا دا حقیقت څخه نسبت موته کیږي شریف شدری می حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلو په يهوده په کافر په مشرکین لیا بیماری روغلا لیو مرګینا روغلا لیو حالات خراب روغلا لیو پریشانه روغله یا خیبت الدهر دا ټکوي په وچه وو د زمانی فسودی او د زمانی کیسي لړې وشه دا وا ایرګی شی باندې نسبت زمانات کو دا ټکای د مسلمان نه ده زمانات جړې کولا په فرمایي چې موته تکلیف وکوي یی چې نه دی معنا دا نه چې خدای ته تکلیف ورکوي یا ورکولای شي دی معنا دا چې الله پاک فرمایي چې دا انسانون مونږ راځي کوي ا تکلیف ورکولې معنا نه راځ کول دی او دا انسانون مونږ راځي کوي چې دغه زمانہ په وخت په سرات باندې شراح محدثین لیکلي دي دا حدیث بخاری شریف پر خسته دی مسلم شریف پر خسته دی مشکات شریف پر خسته دی دغه شراح لیکلي دي په دا ډېر غټ لیکل کړي ډېر غټ تحقیق مې وکړ پسې چې یاره انسانون ډېر پګلون دي د حق خبره ته نه رو دي کیږي دا قاتل انسان کی کا زمانہ یو دا غلا انسان کو کا زمانہ یو کو ډاکا انسان کو کا زنا انسان کو کا زمانہ یو کو دروی افراد جوړ بهتان غیبت یعنی تمره